بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه پرون سبق کې دا الله تعالی په صفات سلبیو کې دا ویلو چې ولا یشبه شیء، لري الله تعالی سره هیڅ مماثل نشته ده، مماثل او برابر نشته ده. دا مماثلت به معنی کړي چې هغه اتحاد بلا حقیقت مراد ده، چې دوانه په ذاتیاتو کې شریک وي. دا الله سره څوک په ذاتیاتو کې شریک نشي کېدی. ان الله پاک د لپاره څوک دسه مماثل شته چې دوانه د یو بل قائم مقام زګر الله تعالی او د بندگانو د یو بل سره هیڅ قسمه مناسبت نشته ده. الله تعالی صفات وجوبی دي، اله بنده غ صفات جوازی دي. د الله تعالی علم قدیم ده، د بنده غ حادث ده. او بیا تصدیق کړی چې زموږ په نسبت باندې په اشتراک په ټولو اوصافو کې جنن دا صحیح دی. که په یو کې هم دا مماثلت نو نو دی ګان په مېز کې به اشتراک نه. ابو المعین په تفسیر کې دا فرمایلی دي چې په دې ټولو کې دغه ضروری نه، بلکې په وصف په دوو کې چې په کم کې د دوه مماثلت پکار دی، کپای کو چې هم پورا او علامه شاری چې کوم دا خبره کړې چې من کل الوجوه دا مماثلت پکار دی. د خبره در کول لپاره دلیل د حدیث ذکر کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الحنته بالحنته مثلا بمثل. نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دوانه یو شان دي، اگر چې نو دا یو شان دي صرف د کېل په اعتبار سره یو شان دي، اگر د دوانه د کچوالي د غټوالي په اعتبار سره د نرموالي سختوالي په اعتبار سره دا دوانه دی بل نه جدا جدا دي. او دا چې دوانه سوزونه په مېس کې چې نه مماثلت دا من کل الوجوه نه پکار ده. که من کل الوجوه په هر اعتبار تر غاڼو یو کې دا نو دا خو بیا دو سوزونه شو، دا خو بیا یو څه شو. خو په کمې کې چې پکار دی او پای کې مماثلت کوي دا دوانه په دې مماثل وي او کنه نه وي. په صفات سلبیو کې اخرنه نمبر ذکر کوي ولا یخرج عن علمه وقدرته شیء، چې الله تعالی د علم نه او د الله تعالی د قدرت نه هیڅ یو څه سرنده موترنده. مطلب دا الله تعالی علم مالا هر یو څه دا شامل دی، هغه واجبات دي، که ممکنات دي، که ممتنعات دي، هر شی چې دا الله تعالی علم هغه ته ثابت دی. او دلیل د دې لپاره درې دلیل ذکر کړی دي چې په بعض څیزونو باندې الله تعالی علم راشي او په بعض باندې الله تعالی علم را نشي. یو خدای چې په سبا نه راغله نه په سبا نه علم د الله تعالی نشته، نو کې نقص ده او الله تعالی د هر قسم نقص او د عیب نه پاک. دویم دا ده چې په بعض څیزونو باندې الله تعالی علم ده او په بعض باندې الله تعالی علم نشته نه. نو په کوم څیزونو باندې الله تعالی علم ده نو هغه خامخا خاصواله وبګیل، چې په کوم باندې علم نشته نو هغه به خاصواله نه، نو مخصص تبع د دغه شي احتیاج براشي او الله تعالی دا احتیاج نه پاک دی. دریم نصوص دلالت کوي پر خبره باندې، نصوص قطعیه چې الله تعالی علم په هر څه باندې دی، لکه الله تعالی وی بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. واښوي دا دې پور وی به زمکه ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء، نو دي الله پاک د علم او د قدرت نه هیڅ، لان الجهل بالبعض والعجز عن البعض، لکه جهل د بعض سننا او عجز د بعض سننا دا نقص نقص دی او الله پاک د نقص نه پاک دی. دا یو دلیل. نمبر 2 وافتقار الى مخصص، او چې څه باندې الله تعالی علم دی وسنه نو ایت با تخصیص ورته حاصل وي، نه دا بیا مخصص ته مدغوي محتاج وي او الله پاک لپاره به احتیاط لازمي. ما ان النصوص القطعيه ناطقه، سره دې چې نصوص قطعيه دا وينکري خبر بعلوم العلم وشمول القدره، چې علم الله تعالی عام دی او قدرت الله تعالی څخه ته شامل دی. فهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. وذدید نه اخوا دا کم باطل خلق چي نو دا غو الله تعالی د علم په باره کې کم مسلکونه دي نه بیانې. فلسفه دا دوه ډلې دي، دلته کې فلسفه او دوه ډلو خبره ذکر کړی ده. نمبر 1 فلسفه ولدا وی چې الله تعالی علم په کلیات باندې خوشته او د الله تعالی علم په جزئیات باندې نه ده. ان جزئیات باندې الله تعالی ته علم نشته ده، ځکه چې په دې کې تغیر راځي، په جزئیاتو کې سره راځي تغیر، په ذاتیاتو او په کلی کې خو تغیر نه راځي او په ذاتیاتو کې سره راځي تغیر راځي. نه کې چې په جزئیاتو باندې الله تعالی علم راشي نو تغیر
د معلوم دا به مستلزم شي تغیر د علم لره چې دې کې تغیر راځي او دا تغیر د حادث دی نو الله تعالی علم به حادث شي خو شو به معنی وای کچته په جزئیات باندې یو کلیات یو جزئیات دي کلی لکه مطلب انسان دا کلی دی زید عمر بکر دا جزئیات دي نو الله تعالی خو په انسان باندې علم شته خو په جزئیات باندې ورته علم نشته نو دا خبره چې دا صحیح او چې دا ځکه چې دا کلیات خو په خپل ځای باندې خو دا جزئیات دا بدلیږي را بدلیږي تغیر به راځي نو چې کله ته په جزئیات علم د الله تعالی لپاره ثابت کړو په جزئیاتو کې تغیر راځي نو الله تعالی په علم کې هم تغیر راشي او تغیر کې دا حادث دی لہذا الله تعالی علم به حادث شي نو الله تعالی به حادث شي ادي ولې نه او چې الله تعالی په جزئیات باندې علم نشته جواب پر کتاب نشته لاندې پر حاشیه کې دی جواب دا چې علم د الله تعالی په باقی د الله تعالی علم دې دا باقی د تغیرات باندې په تغیرات د الله تعالی علم دی نو دا په اعتبار تعلق او د معلوم سره دی لکه ګوره یو شیشه لګیدلې ده شیشه لګیدل نو دې شیشې ته که سروې مخامخ شنو سروې په ښکاری که شیشې ته انسان مخامخ شي انسان په ښکاری کدي شیشې ته د ګلاس مخامخ شو د ګلاس په ښکاری خو په شیشه کې فرق نه راځي د شیشې په خړوالي کې فرق نه راځي دا تعلق په اعتبار ده دغه شان د الله تعالی د علم ته دا هر څه سره او الله تعالی په علم کې دا متعلقین دي دا متعلقه دا معلوم دا به بدلیږي را بدلیږي کا کلی راځي کله به جزئی راځي او الله تعالی په علم کې څه فرق دا نه راځي پوه شئ د فلسفه به قول دار چې الله تعالی واحد دی او هغه صرف په یو کار باندې قادر دی دا لپاره دا قاعده بیانوي چې الواحد لا يصدر عن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد واحد دې دا چې من كل الوجوه واحد وي لاغه نسب یو څه صادريږي او هغه د ځان لپاره دا وای چې الله تعالی اول دې نه جوهر علی الماده دا غنه صادر شو چې ای فهم نو عقل عقل ثابت شو بیا عقل ثاني او عقل ثالث او عقل رابع او دا ټول عقول 10 د دې او هغه عقول 10 ته نه دا وځه کائنات چلے هغه پوه شو به باندې مونږ وای دا خبره ضروری نه ده چې یو کس وایي دی او دی به یو کار کول شي لکه ډرایور دی د گاډه چلی نو دی هم اکسلیټر ورکوي هم بریک نیسي هم شاته ګوري هم مخې ته ګوري هم خپل سورلو ته ګوري او دا ټول کارونه په یو وخت کولی شي نو چې دا یو کس په یو وخت ډرایور دی او انسان دی د دونه کارونه کولی شي نو الله پاک خو احکم الحاکمین دته اول نشي کولی پوه شوئ نو یې ویل ویلا کما یزعم الفلاسفه وینا هغه چې کوم ګمان کوي فلاسفه من انه لا يعلم الجزئيات چې الله تعالی علم په جزئیات باندې نشته پوه شو نو دا جواب ولا موږ ورکو کنه او ځان لپاره دا وایي چې که جزئیات باندې علم د الله تعالی راشي نو جزئیاتو کې تغیر راځي نو تغیر د معلومه مستلزم چې تغیر د علم لره او علم چې دا تا حدیث وګڼو الله تعالی هم حدیث غني نو موږ ته جواب ورکو چې الله تعالی علم په خپل حال باندې باقی دی دای به تغیرات په دې کې راځي نو دا تعلق په اعتبار سره په اعتبار د تعلق او په اعتبار د معلوم سره راځي پوه شو به باندې لکه دغه شیشې را مثال او دویم نمبر د فلسفه دویم نمبر ولا يقدر على اكثر من واحد او قدرت نه لري په د یو نه بزیات باندې او ځان لپاره دا قاعده بیانوي الواحد لا يصدر عنه الا الواحد نو دا الله تعالی ولا عقل پیدا کو بیا عقل ثانی بیا عقل ثالث او دا نو موږ ورته جواب ورکړو چې ډرایور دی په یو کار په یو وخت ډېر شي کارونه کولای شي نو الله تعالی هو قادر مطلق ذات هغه غوار څه کولای شي دا جوابونه نشته جوابونه لاندې دي والدهریه د دې ځنه دهریه د دهریه هم دوه قسمه فرقې دي بلکې یو هغه وایي کنه چې دا نظام په خپل باندې چلیږي هر څه په خپل باندې چلیږي او دویم وایي چې دا صانع موجود دی د اولنی دهریان خو د سره د صانع نه او د عالم د دین د سم ناړو انکار کوي چې د هر څه په خپل باندې کیږي نه صانع ته ضرورت شي نه خالق ته ضرورت شي چاته ضرورت نشته او دویم وایي چې صانع خوشتره عالم خوشتره او دا سره د زمانه سره معاون ده زمانه سره معاون ده پوه شئ او د ځان لپاره په دلیل کې څه خبره کوي چې د الله تعالی دا په خپل ځان باندې علم نشته ځکه علم عالم او معلوم علم عالم او معمول معلوم
د دې په منځ کې نسبت وي د دې په منځ کې نسبت ته مغایرت وي یعنی عالم او معلوم دا ډول دی ونه جدا وي نو کچرته د الله تعالی لپاره په خپل ذات باندې علم ثابت شي نو بیا به تغایر په علم او معلوم او عالم دا بټول یو شي الله دې بری کې تغایر وي نو جواب ورته موږ ورکو چې د علم او د معلوم په منځ کې چې تغایر کوم ته ذکر کو کنه دا د علم حصولي خاصه ده او الله تعالی د علم حضوري حاصل له هغه د علم ذاتی حاصل له علم حصولي ورته نه حاصل والدهريه دهريه وي انه لا يعلم ذات چې الله پاک نه پیژني ذات پلو والنظام او نظام معتزلي دې به بل خبره کوي نظام معتزلي دا وای کنه چې الله تعالی د جهل او په قبح په پیدا کولو باندې قادر نه دی الله تعالی قادر دی خو په قبح په پیدا کولو باندې او د جهل په پیدا کولو باندې الله تعالی قادر دی ځکه کله دا به خالی نه د دوه حالونه یا به الله پاک ته پته یا به الله پاک ته پته نه الله پاک ته پته چې لکه دا جهل دی او دا قبح ده او بیا الله پاک پیدا کړل نه دا خو شر شو او الله پاک خالق د شر نه او کچرته الله پاک ته پته نه دا خو جهل لازمي ګل الله تعالی لره لکه پوه شو به دی باندې نو جواب ورته موږ د آسان وکاو چې خلق د قبح قبیح نه نه خلق د جهل د قبیح نه نه بلکې کسب د قبح قبیح دی کسب او الله تعالی او خلق کړی دی او کسب یې نه کړی لکه پوه شو به دی باندې بلکې دی به بل څه وي و نظام وګ والنظام او نظام معتزلي وي انه لا يقدر على خلق الجهل والقبح چې الله تعالی قدرت نه لري په جهل او د قبح په پیدا کولو باندې ځکه چې دا به خالی نه وي خو نه یا الله پاک د معلومي چې دا جهل او قبح او بیا به الله پاک پیدا کړی دا خو شر شو او یا الله تعالی ته پته نه الله تعالی له جهل لازمي دي نو ورته خلق د قبح قبیح نه دی بلکې کسب د قبح قبیح دی والبلخي او بلخي دا وی ابو القاسم نومي دی 273 کې پیدا شوی 319 وفات شوی انه لا يقدر على مثل مقدور العبد دری په خبرې دي چې انه لا يقدر مثل مقدور العبد چې الله تعالی په مثال د مقدور د عبادت باندې قادر نه دی یعنی بنده چې په یو سیس باندې د کم سیس قدرت څنګه حاصل دی نو داغي په مثال باندې الله تعالی قادر نه دی ځکه چې بنده د هم د کم سیس ما قدرت حاصل شو او الله پاک ته هم داغي مثل قدرت حاصل شو نو دا بنده د الله سره مماثل لږي او مکه ته وی چې ولا يشبه شيء واشه به معنی ان والبلقي وبلقي انه لا يقدر چې قادر على مثل مقدور العبد فمثل مقدور العبد باندې وعامه المعتزله وعام معتزله ابو علي جبائي ودا دوی انه لا يقدر على نفس مقدور العبد چې الله تعالی قدرت نه لري په نفس د مقدور عبد باندې په نفس مقدور عبد باندې پرې مکه او پرې کې فرق وو بلکې وای چې په مثل د مقدور عبد باندې او په نفس د مقدور عبد باندې مطلب څنګه چې دا بنده لپاره صفات دي د قشان دي الله تعالی لپاره دانی سره یعنی په کوم څه باندې بنده قادر دی پای باندې الله تعالی نه قادر پرې مکه کو په کوم څه باندې الله تعالی قادر دی بنده قادر دی دا په مثل باندې الله نه قادر او دلته په کوم څه باندې بنده قادر دی په دغه څه باندې بیانې الله تعالی قادر نه دی ځکه چې بری کو بیا توارد قدرتین راشي غوي نو جواب ولدا ورکو چې بدوانو کې بوتلان دي ځکه جهاد مختلف دي د بنده قدرت چې من جهاد الکسب دی او د الله تعالی قدرت من حيث الخلق دی پیدایش په اعتبار سره او دویم دلیل دی چې بنده زمونږه پنځ باندې قادر دی لیکن داغه قدرت مونږ ته دا قدرت مؤثر نه دی او الله تعالی چې په کوم قدرت حاصل نه داغه مؤثر دی پارسه کې وعامه المعتزله انه لا يقدر على نفس مقدور العبد لکه پوه شو به معنی نو نن سبق کې موږ دا خبر وکړه چې الله تعالی د علم او د الله تعالی د قدرت نه هیڅ یو څه بهر نشته لري هر څه د الله پاک له حاصل له ممکنات او ته موجودات او ته ممتنعات او ته واجبات او دلیل د دې لپاره د کچرته د الله تعالی لپاره علم په باز راځي او په باز را نشي نو په کوم بازو باندې نه دراغله د نقص ته ولله تعالی د نقص نه پاک ده او دویم دا ده چې په باز باندې الله تعالی علم دی او په باز باندې تخصیص پکې د باز راغی نو الله تعالی په تخصیص تراجو شو دویم نمبر دریم نمبر نصوص دلالت کوي په خبره باندې چې الله تعالی په اسمانه عالم نه لګو په کل شی علیم او علی کل شی قدیر دا وشو بیا د دینه بعد د سکم باطل خلق جدي دا غول الله تعالی د علم په اړه کوم نظریات دي
نو لول پکې دوا خبر دوا فرقې پکې د فلسفو ذکر کړي او دو چیرې د دهریانو ذکر کړي د دهریانو یو د اسد بری خدل لګي هغه دویم نمبر ذکر کړل او د معتزله خبرې ذکر کړي لکه فلسفه هغه وایي چې د الله تعالی علم صرف په کلیات باندې وړل وایي د الله تعالی علم صرف په کلیات باندې په جزئیات نه لري لکه په جزئیات باندې علم شنو په جزئیاتو کې تغیر راځي او بیا په تغیر کې نه دا مستلزم شي دا تغیر د معلوم مستلزم تغیر د علم لره او تغیر د حدیث وي د الله تعالی ذات په حدیث براشي او دیم نمبر دا وایي چې الله تعالی دا واحد دی او د واحد نه الواحد لا يصدر عنه الا الواحد دا نه صرف واحد صادریږي انو الله تعالی له ولي عقل پیدا کو بیا عقل ثاني او بیا عقل ثالث او د دې په څه خبره ده نو دا خبره جندا باطل ده دا په یو وخت انسان ډیر کارونه کوي چې الله تعالی خو قادر مطلق ده او دهریه دا وایي دا دریم نمبر چې زمانه سره زمانه د الله تعالی لپاره معاون او ممید ده چې دوی وایي چې د الله تعالی په خپل ذات باندې علم نشته نه زکه د علم د عالم او د معلوم په منځ کې نسبت ته ویل کېږي علم د عالم او د معلوم په منځ کې نسبت ته وي او د نسبت په منځ کې تغایر وي نو کله الله تعالی د خپل ذات باندې علم راشي نو تغایر به پکې راشي تغایر خو مخکې مستلزم دی حدوث لره نو دا خبره غلطه ده دا کم خبره چې تکي دا صحیح نشته خدا د علم حصولي خاصه ده چې د علم دا به د عالم او د معلوم په منځ کې غلطي او الله تعالی د علم حضوري علم ذاتي حاصل دی بیا به د نظام معتزلي خبر وکړه د نظام معتزلي وایي چې الله تعالی په خلق د جهل باندې او په خلق د قوت باندې قادر نه دی ځکه چې بیا الله پاک ته بیا پته یا باندې کپته ورته او سره د پته نبی الله تعالی دا پیدا کړی دي نو دا خو شر دی ولا الله خالق د شر نه او دویم نمبر دا الله پاک د پته جهل ولا راځوي دي نو موږ دا خبره ده غلطه نه ځکه چې خلق د قوه قبیح نه دی بلکې جا کسب د قوه او بلخي دا وایي چې الله تعالی په مقدور عبادت په مثل باندې قادر نه دی په مثل د مقدور عبادت باندې قادر دی ځکه الله به د بنده سره مماثل شي نو جواب دا غلې چې بنده د عبادت دا خو نفس حرکت یا سکون دی پر یا اوصاف سره موصوف دی په اعتبار د اعراض سره او الله تعالی د دوایل پاک ځکه الله پاک نام ست محتاج نه او بل پکې وای ابو علي جوبای چې الله تعالی په نفس مقدور عبادت باندې قادر نه دی او ځکه بیا وي توارد د قدرتونو براشي نو ورته جواب ورکو چې نه جهات مختلف دي یګه چې الله تعالی په اعتبار د خلق ته او مخلوق ته نه په اعتبار د کسب ده لکه پوښو به دی باندې یاد پشي